سورة البقرة آية نمبر 170. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إلى آخر الآية. ورونو د دینه مخکې الله تعالی فرمایل چې ګوره کم شیزونه ما حلال کړي دي نو تاسو د خپل ځانه هغه ته حرام نه وایي. دا غي وجه دا ده چې الله تعالی یو شی نه حرام کړي او څوک ته حلال یا حرام وایي نو دا اصل کې په الله تعالی باندې دروغ ویل دي او الله تعالی فرمایل چې دا لوی جرم دی. اوس دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې دا حلال یا دا حرام به تاسو د کوم ځای معلومه وي نو دا غي د پر الله تعالی یو اٹل شریعت را لېږلې وي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث را لېږلې دي چې انسان په قرآن مجید کې وګوري چې کوم شیزونه الله تعالی حرام کړی دي نو کروستا الله بعضی شیزونه ذکر کوي چې ګوره دا شیزونه ما حرام کړی دي. دغه شان نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضی شیزونه په مونږ باندې حرام کړی دي چې دا مې استعمالوي او د ډیرو اشیاء شریعت مونږ ته حکم کړی دی چې دا حلال دي دا استعمالوي. خو مشرکان څه کوي؟ مشرکان دا کوي چې هغوی د شریعت خبره نه مني بلکې چې کله دوی ته وویلی شي چې تاسو د شریعت تابعداري وکړئ د پیغمبر تابعداري وکړئ نو دوی څه وایي؟ یا وایي بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مونږ تابعداري کوو د هغه طریقې چې زمونږ پلار او نیکه به کوم طریقه باندې روان بس د هغې مونږ تابعداري کوو او د شریعت مونږ ته ضرورت او حاجت نشته. نو الله تعالی ورته وایي ګوره اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر کستاسو دا پلار او دا نیکه داسې وو چې په څه باندې پوهېدل هم نه او په هدایت باندې هم نه نو بیا هم تاسو تابعداري کوئ. نو شریعت په دوی باندې یو رد وکړو چې ګوره اصل کې پلار او نیکه که د هغه لاره د شریعت برابر وه نو بلکل د پلار او نیکه په لاره باندې انسان تلی شي. لکه یوسف علیه السلام ویلي چې زه تابعداري کوم ملت آباء ابراهیم، د خپل پلار نیکه چې کوم ملت دی چې ابراهیم علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی نو په هغه طریقه باندې که ځم نو خیر دی. خو شریعت دوی ته دا وایي چې ستاسو هغه پلار او نیکه هم ګمراه وو نو که ته د پلار او د نیکه په طریقه باندې روان یې او شریعت نه فالو کې او په شریعت باندې عمل نه کې نو چې څنګه د پلار او نیکه ګمراه وو نو دغه شان ته هم ګمراهی. دا آیت اصل کې بعضې زمونږ وروڼه هغه په دې باندې دلیل نیسي چې دا مونږ چې د امامانو تقلید کوو. د دې خبرې مطلب دا دی اصل کې نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت بیان کړی دی او احادیث بیان کړي دي. د هغې نه بعد د نبی علیه السلام صحابه کرامو دا دین د نبی علیه السلام نه زده کو، بیا د صحابه کرامو نه تابعین زده کو، بیا د تابعینو نه بعد تبع تابعین راغله، بیا د هغې نه بعد ائمه مجتهدین راغله، بیا د محدثین پیدا شو لکه امام بخاری امام مالک رحمه الله دوی د احادیث بیا ولیکل. خو د دې محدثینو نه مخکې کوم خلک تیر شوي دي هغې ته ائمه مجتهدین وایي. مطلب دا دی په اسانه باندې ائمه مجتهدینو داسې کار کړی دی چې د ځان نه څه خبره نه ده کړې
خو هغوی را لګېدلي دي او په شریعت کې یو حدیث دی د قرآن یو مسله ده، نو بیا هغوی کتلي دي چې جدید مسائل په مختلف دورونو کې جدید او نوي نوي مسائل راځي. نو هغوی کتلي دي چې دا مسله د قرآن د دې مسلې سره برابر ده، دا مسله د حدیث سره برابر ده. نو هغوی هغه مسله لیکلې ده او بیا د هغې نه فقه جوړه کړې ده او کتابونه یې لیکلي دي. نو دغې ته ویلی کېږي ائمه مجتهدین. مطلب دا هسې تاسو ته به زه مثال درکړم. لکه ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اذا وقع الذباب فی الماء، چې کله په یو مایع شیز کې مچ اولیږي نو فانقلوه، دا پکې ورغوپه کوي. ځکه چې فإن فی احد جناحیه داء وفي الاخرى دواء، د مچ په یو وزر کې چې نو شفا ده او په دې بل کې ګندګي ده. نو چې تاسو دا ورغوپه کوي نو دا پلس او ماینس په برابر شي، نو دا شفا او ضرر به برابر شي. نو که تاسو بیا سکئ نو خیر دی. خو دا حکم چې شریعت مونږ ته کړی دی نو په مونږ لازمي نه دی. که د چا طبیعت یې نه مني او ایسته کړي هغه پیاله یې توی کړي نو هم خیر دی. خو دا حدیث مونږ له په کوم ځای کې پیدا راکوي؟ دا له په دې ځای کې پیدا راکوي چې که چیرې خو انسان به توی کړي ځه، که شودري خو انسان به توی کړي. خو که دا مچ مثلا په ګبین کې ولیدو نو بیا به ته ګبین واړی، یا سوچه غوړي دي او په هغې کې ور ولیدو نو بیا به څه کوې؟ اوس شریعت مونږ ته دلته کې دا وایي چې ګوره خیر ډېر شکونه مه کوې، دا مچ که به که ورغوپه شو جوې غورځوه ته که خامخا نه قلاریږي په چمچ کې د قضې لږ وغورځوه، غوړي هم پاک دي او شهد هم پاک دي. اوس دا حدیث دی. خو اوس په حدیث شریف کې د مچۍ ذکر نشته. اوس که فرض که چای تسکې او مچۍ ورته ورولېده بیا به څه کوې؟ که مثلا غوړي دي او هغې ته مچۍ ورولېده بیا به څه کوې؟ اوس ګبین دی او هغې ته مثلا مچۍ ورولېده اوس په څه کوې؟ اوس دا مثلا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته، اوس په څه کوې؟ نو ائمه مجتهدین را لګېدلي دي. نو هغوی وایي چې یاره د نبي علیه الصلاة والسلام چې دا مچ یاد کړی دی نو دا څه وجه ده؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله په دې نتیجه رسېدلی دی چې یاره اصل کې په دې مچ کې چې دی نو بهیدونکې وینه پکې نشته. لکه بده کې وینه داسې نشته چې هغه پکې سرکولیشن کوي. نو چې نشته نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبره وکړه چې هر هغه شی چې په هغه کې بهیدونکې وینه نشته نو که هغه اوبو ته ورولېدو، غوړو ته ورولېدو، ګبین ته ورولېدو او پکې مړ شو نو دا نجس نه دی، دا پاک دی. نو موږ ته دې ګوره د مچۍ مسله راوویسته اوس. نو که مچۍ مثلا په ګبین کې، په مستو کې، په شودو کې ورولېده نو پاک دی. اوس دا مسله خو په قرآن کې نه وه، دا مسله خو په حدیث کې نه وه، دا چا راوویسته؟ دا ائمه مجتهدینو راوویسته. نو تاسو ووایه مخلوقه چې لکه دا د ائمه مجتهدینو څه ګناه وکړه که دی د ثواب کار و؟ دا خو د ثواب کار وکړو، دین یې مونږ ته پراخه. او مونږ داسې نه وایو چې که چېرته کې یو مسله په قرآن کې راغلې ده، په حدیث کې راغلې ده او مونږ هغه قرآن او حدیث پرېږدو د دې امامانو بس ورپسې کېږو، مونږ سبادلان خو نه یو. خو که چېرته کې مسله په دې کې نه وه او د ائمو راوباسلې ده نو مونږ د دې امامانو بیا منو. نو مونږ په دې څلور امامانو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو. نو تقلید مطلب دا دی چې هغوی چې د قرآن او د حدیث نه کوي مسلې راوباسلې دي نو مونږ هغوی زمونږ د دین استادان دي او مونږ یې شاګردان یو. نو مونږ په قرآن او په حدیث باندې عمل کوو، خو هغوی ته مونږ ته راویستي دي. لکه مثلا تاسو ته اوس زه دا قرآن مجید مخې ته ږدم او زه تاسو ته مې دې نه مسله راوباسه نو تاسو خو پرې نه پوهېږئ. خو چې زه ورته سوچ وکړم او زه پکې یو مسله راوباسم، تاسو یې مولوي صاحب دا خبره وکړه او د هغه په علم زمونږ اعتماد دی، نو تاسو خو زما سره مقلدین نه شوئ او نه زه پیغمبر شم، خو صرف هغه قرآن مې ته بیان کړو خو ما راته صرف راوباسو. نو دغه شانته کې د ائمه مجتهدین دا مشران دوی دا دین مونږ ته چې دی نو پراخه کړی دی، دا دین یې مونږ ته لیکلی دی. نور دین خو مکمل دی خو بعض څیزونه پکې نشته، هغه اشارتن ذکر دي. نو دې ائمه مجتهدینو لیکلي دي، نو دې ته ویل کېږي تقلید. ما په دې خبره به تاسو پوه شوي. دې ته تقلید ویل کېږي چې انسان راولګي او هغه مسلې چې په قرآن او په حدیث کې نشته او د یو امام د یو مشر په خبره باندې اعتماد وکړي، دې ته ویل کېږي تقلید. دا جایز دی. ما تاسو ته ویلي یوسف علیه السلام څه ووایي چې زه د پلار او نیکه تابعداري کوم. اوس زمونږ بعضې ملګري علما مثلا هغه ملګري چې هغه د امامانو خبرې نه مني نو هغوی مونږ ته وایي تاسو مشرکان یې. ولې؟ یاره وایي تاسو د امامانو خبرې ولې منئ؟ دا امامان خو ډېر وروسته راغلي دي. نو مونږ ورته وایي د خدای تعالی سادهګانو، مونږ خو د امامانو ته پیغمبران نه وایو، مونږ خو د امامانو ته صحابه نه وایو،
خو موږ ورته وایو چې همدغه امامانو موږ ته قرآن او حدیث راغستي دي او لږ وضاحت یې پکې کړی دی، نو موږ د هغوی هغه تشریحات منو، لهذا موږ مشرکان نه یو. نو په دې آیات کې چې الله تعالی د دې مشرکانو خبره کوي، نو دا خو د دوی هغه پلار نیکه یادوي چې کوم ګمراهانو، او زمونږ د امامان یا زمونږ د مشران خو شکر د ګمراهان نه وي، نو موږ که د هغوی خبره منو موږ په دې باندې مشرکان کیږو نه. د خبرې خلاصه دا ده. دا مشرکان چې کوم خلک وو، نو دوی په څلورو خبرو باندې به ډېر اعتماد کوو. یو به دا خبره کوله چې زمونږ پلار او نیکه څه ویلي دي بس وایي دغه ټیک دي، دلیل ته به یې نه کتل. دویم دا و چې دوی به کثرت ته کتل، چې کوم خلک ته به ډېر وو، یاره وایي دا خلک په حق دي، وایي دا ډېر دي. دغه شان دوی به خپل ګمانونه کول. او څلورمه خبره ده چې اټکل خبرې به یې کولې. نو زمونږ په شریعت کې اټکل خبرې هم نشته، زمونږ په شریعت کې ګمانونه هم نشته، او زمونږ په شریعت کې دام نشته چې خامخا به د پلار او د نیکه خبره منې. هغه پلار او نیکه که په حق باندې نو خبره یې ومنه، او هغه پلار او نیکه چې په حق باندې نه نو خبره به یې نه منې. دغه شانته کې ډېروالی هم دلیل د حقانیت نه دی. یو طرف ته ډېر خلک دي خو هغه به ټول په باطلوي، او بل طرف ته به یو سړی خو دغه سړی په حق باندې، نو ته به دلیل ته ګورې، ته به قرآن ته ګورې، ته به احادیثو ته ګورې. نو مطلب دا چې زموږ په شریعت کې په ډېروالی هم څه دلیل هغه نه دی. بیا الله تعالی په دې بل آیات کې دا فرمایي چې ګوره دا مشرکان دومره ګمراه دي چې دوی مثال داسې دی لکه فرض کړه یو شپنکی دی او هغه بیزو ته او ګړو ته اوازونه کوي. نو دا ګړي او بیزې خو صرف اواز اوري، خو ستا په خبرو خو نه پوهېږي. لکه ته اوس ګړي ته یا بیزې ته ترجمه شروع کړي، ګړي او بیزې ته چې دی نو ته تقریر شروع کړه، نه خو ستا اواز به اوري خو پوهېږي نه. نو دغه شانته کې د دې مشرکانو مثال د دې ګړو د بیزو دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته خبرې کوي خو دوی په خبره پوهېږي نه. یا د دې مشرکانو مثال چې دی د دې شپنکیانو دی، او د دوی د دې بتانو مثال د دې ګړو د بیزو دی چې دوی ورته داسې اوازونه کوي خو هغوی پوهېږي نه. نو قرآن مجید وایي چې ګوره تاسو داسې وکړئ چې کوم شیزونه ما حرام کړي دي هغې ته حرام ووایئ، چې کوم ما حلال کړي دي هغې ته تاسو حلال ووایئ، او بیا به شریعت ذکر کړي چې دا شی حلال دی، دا شی حرام دی، په دې باندې عمل کوئ، په دې باندې مه کوئ. نو په دې آیاتونو کې مونږ ته قرآن مجید دا وایي که پلار او نیکه په سمه لار وو نو تابعداري وکړه، او که پلار او نیکه په سمه لار نه وو نو تابعداري به یې نه کړې. ځکه نبي علیه السلام فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چې کله الله خفه کېږي نو بیا به د مخلوق خبره نه منې، که هغه بیا پلار دی، که نیکه دی، که بادشاه دی، که ښځه ده، که بچی دی، که مشر دی، که کشر دی، خو چې خبره د قرآن او د حدیث مخالف وه بیا به د هېچا خبره نه مني. نو دې آیات کې الله تعالی دا فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، هر کله چې ویلی شي دوی ته اتبعوا، تابعداري وکئ، ما انزل الله، دا هغه احکاماتو چې الله تعالی نازل کړي دي، قالوا وایي دوی بل نتبعو، بلکې مونږ تابعداري کوو ما القینا، هغه چې مونږ موندلي دي علیه، هغه طریقه باندې آباءنا، خپل پلاران، اولو کان آباؤهم، اگر کده دوی پلاران لا یعقلون شیئا، پس نه پوهېده، ولا یهتدون، او نه په سمه لارو، ومثل الذین کفروا، او مثال د هغه خلکو چې کافران دي، کمثل الذی، په شان د مثال د هغه سړي دی، ینعقو، چې اوازونه کوي، بما لا یسمعو، هغه څاروو ته چې ناوري، الا دعاء و نداء، مگر اوازونه او بلنه، صم کانه دي، بکم ګونګیان دي، عمي ړانده دي، فهم لا یعقلون، نو دوی کې عقل نشته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين.